زمونږ او ستاسو په عمر کې دی الله تعالی برکت واچي، زمونږ او ستاسو په رزق کې الله تعالی برکت واچي. دا مونږ غواړو ځکه چې په رزق پسې منډې وو او د مرګ نه چې کم دی خو ډېر زیات یریږو چې لږه بیماری هم راشي نو بس فوراً ذهن اخواله شي چې بس زه مړ کېږم او دا دنیا رانه پاتې کېږي. په دې غم نه وي چې ګینې مونږ نیک اعمال نه دي کړي نو ګینې الله تعالی به راله عذاب او سزا راکړي، بلکې د دنیا غم را سره وي چې دا لارې او موټر رانه پاتې کېږي، دا جیداد او بنګله رانه پاتې کېږي، دا دکان او تجارت مال او دولت رانه پاتې کېږي. دغه غم او فکر زما او ستا سره وي د مرګ. نو د عمر اوږدوالی هم چې کم دی مونږ غواړو، هر سړی غواړي چې ما په عمر کې دی الله برکت واچي او زما عمر سیوا شي، چې د مور او پلار سره ښه سلوک کول، احسان کول، د هغې خدمت کول، په دې سره الله تعالی د دې انسان په عمر کې برکت اچي، د ده په دې عمر کې زیاتوالی راولي. د عمر د زیاتوالی او د عمر د اوږدوالي نه مراد د ده په عمر کې برکت اچول دي. الله تعالی د داسې بنده په عمر کې برکت اچي. لا یزید العمر الا البر، وی د انسان په عمر کې زیاتوالی نه راولي مگر د مور او پلار سره نیکی کول، د مور او پلار سره احسان کول، په دې سره د بنده په عمر کې زیاتوالی راځي، د عمر ور سره سیوا کیږي. علماء کرام فرمایي چې د دې زیاتوالی نه مراد چې کم دی د ده په عمر کې برکت راتلل دي. او یو حدیث مبارک کې راځي چې څوک دا غواړي چې د ده په عمر کې د اوږدوالی راشي، یعنی د ده په عمر کې د برکت راشي، او دا غواړي چې د ده په رزق کې د زیاتوالی راشي، یعنی برکت د پکې راشي، نو دله پکار دی چې د مور او پلار خدمت وکړي او د خپلوانو سره چې کوم دی ښه سلوک وکړي، یعنې صله رحمي وکړي. نو الله تعالی به د داسې بنده په عمر کې هم برکت واچي او د داسې بنده په رزق کې به هم برکت واچي. او تاسو ته مو وایي چې په عمر کې برکت زیاتوالی پیدا کېدو نه مراد چې کم دی په عمر کې برکت راتلل دي، چې دله به الله تعالی د ډیرو نیکو اعمالو د ډیرو عبادتونو توفیق به ورله په دغه لږ عمر کې ورکړي. که د ده چې څومره عمر دی په هغې کې به د دومره عبادتونو د دومره نیکو اعمالو توفیق ورکړي چې هغه عمر عبادتونه، هغه عمر نیک اعمال به بل یو اوږد عمر والا سړي چې کم دی هغه نه یې کړی او په هغې اوږد عمر کې به یې نشي کولی. دومره به الله تعالی د ده په عمر کې برکت واچي. او یا وی د دې نه مطلب او مراد دا دی د عمر د اوږدوالي نه چې الله تعالی به د ده اولاد چې کم دی نیکان او صالحان وګرځي. نو چې د ده اولاد نیکان وي، صالحان وي، نو که دی وفات شوی هم دی د پسې به وروستو چې کم دی دعاګانې کوي، نفلی نیک اعمال به کوي، هغه به ورته چې کم دی بخي. نو په دې وجه باندې چې کم دی د عمر زیاتوالی ورته هم په دې وجه ویلی دی. بهر حال الله تعالی به د په عمر کې او په رزق کې ډیر زیات برکت واچي. او دا هم راځي چې څوک د مور او پلار
سره ښه سلوک کوي د مور او پلار سره احسان کوي خدمت کوي د مور او پلار ادب او احترام کوي نو الله تعالی به دې مستجاب الدعوات وګرځي الله تعالی به د دعاګانې بیا نه رد کوي دعاګانې به الله تعالی قبلوي نو عزتمن